بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما أولانا من آلاء أظهرت رياضها ونشكره على ما أعطانا من نعماء أطرعت هياضها ونسأله أن يفيد علينا من ظلال هدايته ويوفقنا للعروض إلى معارج عنايته وأن يخصص رسوله محمدا أشرف البريات بأفضل الصلوات وآله المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات. من بين أبويك ما جنبه كيريان جبرا نحمده على ما أولانا. هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارسو د علت د حمدنا او د کرنګي د علت د شکرنا نو اوس د هغې نه رستو چې کوم دی د حمد د الله تعالی ذکر کوي او د غرنګي شکر د الله تعالی دا ذکر کوي. دا ان ابها درر تنظم ببنان البیان دا چې کوم دی او دا اظهر زمره دا ټول کلمات چې کوم دی دا علت د څه لپاره د ایراد الحمد د پاره او د غرنګي د ایراد شکر د پاره علم دی. مخکې حمد نو ذکر کړي اوس چې کوم دی الله تعالی څه ذکر کوي حمد ذکر کوي. نو دلته کې دا نحمده چې کوم دی د مخکې باندې عطف هم نو کوه ځکه په مابین د علت او د معلول کې اتحاد وي سوي وګي په خبره باندې. نو د دې وجه نه دا ونحمده وي بلکې څه ویله نحمده ویل حرف عطف تر کوه تاسو په خبره باندې. اوس یو بل خبره ده نحمده علی ما اولانا دلته کې دی وی حمد الله تعالی بیانو علی ما اولانا په هغه چیز باندې آتانا چې دا الله تعالی مونږ ته راکړي دي. نو ګوري که تاسو کېری دلته کې دا حمد بیان کو پس باندې په مقابله د نعمت کې حمد دا الله تعالی بیان کو په مقابله د څه کې دا د نعمت کې. ځکه علما وی هغه حمد چې په مقابله د نعمت کې دی دا حمد اولاد په نسبت د هغه حمد باندې چې په مقابله د غیر نعمت کې وي. خو چې په خبره باندې نو ځکه وی نحمده علی ما اولانا تاسو په کې باندې بیا دی مصنف رحمت الله علیه چې کله د دې کتاب تالیف کولو نو په دغه وخت کې په دې مصنف باندې د دې مصنف چې کوم دې درې حالتونه او د هر حالت چې کوم دې ځان له نعمتو د هر حالت ته ځان له نعمتو رومبني نعمت الله تعالی په دې مصنف باندې کړې ده. هغه دار چې کله د ارادو کا د تصنیف د دې کتاب یو نعمت په هغه وخت کې کړو چې کله د ارادو کا د تصنیف د دې کتاب نو په ځل کې دا اراده پیدا کول دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی چې الله په ځل کې د نیکه اراده د سړي څخه دا پیدا. دویم نعمت په الله تعالی په هغه وخت کې کړو چې کله د په ذهن کې هغه ارتسام چې کوم دی د ابواب او د فصول رااله ارتسام د سره د ابواب او د فصول د ابواب او د فصول نفسه په ذهن کې دا جوړ شو. او دریم نعمت په الله تعالی په هغه وخت کې کړو چې کله د شروع او کا په تصنیف کې شروع او کا په کې دا په تصنیف کې نو اوس دا رومبني نعمت چې الله تعالی د پزړه کې د تصنیف سو واچولا دا اراده واچولا نو دا نعمت چې کوم دی دا خفیو فوټو حالت د بدن وجې به سلیږي کتاب باندې کې کوی به خبره باندې. او دریم چې کوم دی دا هغه نعمت چې کله د په تصنیف کې سوکا دا شروع کا نو په دغه وخت کې کوم دی دا د نعمت ظاهریو نه سو څه نه سو خلکو ته پتا ظاهر سوکا او دا په مېز کې چې کوم یو دا هغه چې د په ذهن کې ارتسام او نقشونه د سره د ابواب او د فصول راغو دا په مېز کې وخا پس کې
نو چې هر کله دا درې نعمتونه الله تعالی په د باندې په دریو حالتونو کې کړي وو نو دې دا الله تعالی حمد چې کوم دې هم په د کدریو طریقو سره بیانې تا وی هغه وخت چې الله تعالی زما په ځل کې د تصنیف اراده واچولا نو دا وخت دا اراده زما پټه خلکو ته معلومه دا نو نو زه په پټه د الله حمد بیانوم بسم الله الرحمن الرحیم نه کویږي صفات کمالیه دا بسم الله کی ذکر دي کنه ها نو دا هم دې حدیثو کوم خبره بیا دا غي نه پس کوم دې چې کله دا په تصنیف کې شروع کا نو دا وخت دا نعمت ظاهر شو کنه نو اوس په ظاهر باندې وي نحمده علی ما اولانا کومه به خبره باندې او دا په وخت چې کله ارتسام د سو ابواب د فصول په ذهن کې راغو دا په من کې وقا نو دا غي هم د بیان کو دا هغه نعمت ان ابها درر تنظمو ببنان البيان کومه خبره باندې نو دا حمد معنا خو تاسو ته معلومه ده چې حمد څه ته ویل کېږي بیا اولانا چې کوم دی دا ماخوذ د اعلانا اولانا دا ماخوذ څه نه دی دا د اعلان دی او دا ویل کېږي څه ته الاعطاء دا ویل کېږي ورکړی ته ها کومه خبره باندې بیا دا هغې نه وروستو چې کوم دی ما راغلی ده نو دا محاسي وي په دې ما کې دوه احتمال دي دا احتمال امسا چې دا د ما مصدریه وي او دا احتمال امسا چې دا د ما موصوله وي د ما مصدریه احتمال امسا او د سنسا د ما موصوله امسا کوئی به خبره باندې او دی وی په دې دواړو کې راځي احتمال چې کوم دی هغه دا دی چې دلته کې د ما مصدریه شي څه دا ما مصدریه وی زکا په هغه وخت چې کله د ما موصوله شي کله د ما شي موصوله نو دلته به حمد الله تعالی چې کوم دی په نعمت باندې راش او بیا به د واسطه د نعمت باندې چې کوم دی په انعام منعم باندې دا براشي او د ما مصدریه په صورت کې چې کوم دی د حمد دا په صفت د انعام باندې راشي پته باندې نو هغه حمد چې هغه په صفت د انعام باندې راشي دا اولاد د هغه حمد نه چې په نعمت باندې راشي نه پوهیږي او په واسطه د نعمت باندې به څنګه متعدد انعام صفت دا متعدد من اعلائن اعلی چې کوم دې دنده کې راغلي وي او ورپسې رسو عبارت کې راځي علامه اتانا من نعمائن څنګه اعلی او نعمه چې کوم دې دا په یو معنا باندې راځي پس باندې او دومره خبره ده چې اعلی دا جمع د الیون دا اعلی دا جمع د څه د الیون او نعمه چې کوم دې دا اسم جمع ده نعمه څه ده اسم جمع نو اعلی چې کوم دی دا جمع ده او نعمه چې کوم دی دا اسم جمع ده د جمع د اسم جمع په منځ کې فرق پیژنئ ها جمع څه ته وایي او اسم جمع څه ته وایي جمع دې ته ویل کېږي چې هغه دلالت کوي په متعدد باندې او دې دپاره مفرد من لفظه وي صحیح ولا مفرد من لفظه چې دلالت کوي په څه باندې دا په متعدد باندې خو دې سره د هغې دپاره څه وي مفرد من لفظه هغې ته ویلی کېږي جمع او اسم جمع هغې ته ویلی کېږي چې په متعدد باندې خو دلالت کوي او هغې دپاره مفرد من لفظه دائمي ویښه لکه رختون څه شی رختون او قومون دا جمع نه ده بلکې څه شی دی دا اسم جمع ده پوه شو که خبره نو یو جمع یو بله اسم جمع نو دیوی دا اعلی او نعمه چې کوم دی دا مترادفان دي خو فرق یې دومره دی چې اعلی دا جمع د الیون ده نو مفرد من لفظه ولا پیدا شو که نه نو اعلی چې کوم دی دا جمع شوه او د نعمه دپاره چې کوم دی مفرد من لفظه دا نشته نو دا اسم جمع شوه څه شوه بیا بعض علماوی وی اعلی چې کوم دی دا نعم ظاهریه ته ویل کېږي او نعمه چې کوم دی دا نعم باطنیه ته ویل کېږي اعلی څه ته وایي نعم ظاهریه او نعمه نعم باطنیه فبأي آلاء ربكما تكذبان او ګوري چې تاسو خیر څومره نعمتونه دي له هوڅ دي
دا ظاهری دي او تو رحمان کې ښا د دې نعمت دا د دې نعمت دا تاسو په یوه خبره او اظهارت چې ګنده دا ماخوذ نه د اظهار نه اظهارت دا ماخوذ د اظهار نه او دا په معنا د سیرورت شی ذا زخرتین یو شی چې ګنده خاوند رڼا ګرځول یو شی خاوند څه ګرځول رڼا ګرځول او ریاض چې ګنده دا جمع د روزون دا ریاض دا جمع د څه دا د روزون او ریاض چې ګنده روز ویل کېږي وهي ارض مخضره بانواع النباتات دا هغه ځمکې ته ویل کېږي چې شنوي په مختلفو قسمو بوټو باندې په مختلف قسمو بوټو باندې شنوي هغې ته څه وایي ریاض او روز وایي ریاض او څه روز دا خو د دې مفردات څخه څه شوه معنا زده که نه ها نعمتونه که اعلی نعم ظاهریه ته وایي نعمه نعم باطنیه ته وایي نو دی نحمده علی ما اولانا حمد بیانو صفتونه بیانو د الله تعالی علی ما اولانا فورکړه باندې دغه الله تعالی مونږ ته حمدونه بیانو د الله تعالی علی ما اولانا په هغه څه باندې نه ځکه بیا موصوله شي علی ما اولانا فورکړه د الله تعالی باندې مونږ ته دې الله مونږ ته ورکړه کړی دا په دې باندې مونږ د الله څه بیانو مدح بیانو او مونږ له راکړي دي څه من اعلاهم هغه نعمه ظاهریه راکړي دي سره راکړي دي ظاهری نعمتونه راکړي دي هغه ظاهری نعمتونه اظهارت ریاضها چې روخان دي باغونه د هغه دا هغه نعمتونو باغونه دا څه شي دي دا روخان دي څه پوښوي ها دا خو لفظي معنی اوس دلته کې په دې کلام د مصنف کې چې کوم دې استعاری دي هغه دا چې دا دلته کې اعلی دا مشابه کړي دا د باغونو سره اعلی دا نعمتونه مشابه کړي دا چا سره دي د جنات سره نو ذکر دا مشبہ او ترک مشبہ به کوم استعاره ده استعاره بالکنایه بیا دا غینا پس کوم دې دا روز دې ثابت کړی دی چې لازم دی د چا سره د باغ سره چې کوم دې مختلف قسمه بوټي لازم دي کنه ها نو هغه روز مشبہ به چې لازم او د چا روز هغه لازم او د چا سره د مشبہ به باغونو سره کنه هغه ثابت کړی دی اعلی نعمتونو تانو دا ثقيليه او مناسب د باغ سره د نیمه څنګه لګیږي پړکیږي کنه نو هغه چې کوم دې ځای ثابت کړی چا دا اعلی سره ثقيليه ها ونشکره علی ما آتانا او مونږه هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د حمد د الله تعالی نه نو اوس شروع کوي په شکر دا الله تعالی نو دی وی ونشکره علی ما آتانا او مونږه شکر بیانو د دې الله تعالی علی ایتائنا او ورکړه د دې الله تعالی باندې مونږ ته دا الله تعالی مونږ څه کوي ورکړه کوي من نعمه انتر راکړي دي هغه نعمتونه باطنیه راکړي دي دا چې نعمتونه او ترعت حیازها چې ډک شوي دي حوضونه د هغې دا چې نعمتونه راکړي دي چې د هغې حوضونه څه دي دا ډک شوي دي ښه خو دې په خبره باندې او ما استعارې دي پکې چې کومه استعارې په دا مخکې وي ښه نعمه دا مشابه کې د باغونو سره څه سره استعاره بالکنایه یا باغ سره لازم چې کوم دی حوض دی هر وخت ولو به دا ولا ورکه کوږي په خبره دا ثقيليه او بیا دا غي نفس چې کوم دی دا هغه سره مناسب دی چې دا حوض دی وي دا د ډک وی کنه کوږي په خبره باندې هغه ثابت کړی دي چې انا نعمات نو دا تلفیه کوږي په خبره ونسأله أن يفيد علينا من ظلال هدايته ونسأله او سوال کو دا الله تعالی نا سوال کو دسنا دا الله تعالی نا او سوال دا کې ونسأله کې
اصل کې دا مصنف رحمت الله علیه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي وګي په خبره باندې او دا درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ځکه وایي چې دا استفاضه د نعمو استفاده د نعمو دا موقوفه ده په مناسبت باندې په مابین د مفید او د مستفید کې د مفید او د چا کې د مستفید کې نه پوهیږئ دا استفاده په ځان د نعمتونو دا موقوف دی په یو مناسبت باندې په مابین د مفید او د څه کې د مستفید کې نو ګوري که تاسو خیالي الله مفید دی ښه الله په موږ باندې فیضان د نعمتونو کوي او بنده چې کوم دی هغه مستفید دی د نعمتونو څه کوي دا حاصلې او الله تعالی په انتهایی تنزه کې دی او موږ په انتهایی قدرت کې یو تنزل کې یو نو اوس زمونږ او د الله په منځ کې داسې یو واسطه پکار ده چې من وجهین الله سره نسبت یو موږ سره وي نسبت وي او دا واسطه چې کوم دی هغه د محمد رسول الله کومه به خبره باندې نو د محمد رسول الله په واسطه باندې په موږ باندې فیضان د سکیږي د ظاهري او د باطینی نعمتونو دا کیږي نو به وقوف به هغه سره ښه چې دا داسې کاته شکریا نه ادا کوي کومه به خبره باندې نو دا اوس په پیغمبر علیه السلام باندې درود وایي او د دعا په شکل باندې وایي ونسأله ان يفيض علينا او سوال کو دا الله تعالی نه ان يفيض علينا شراتوی کی پمونگا باندې من زلال هدایته من زلال هدایته کی اضافت د مشبہ به د مشبہتا اضافت د مشبہ به نشاتا مشبہتا او تاسو چې غټ کتابونه ګورئ مثلا تفسیر ګورئ یا د حدیث شرح ګورئ او دا د عبارت پکې راغلي وي چې اضافه د مشبہ به راغلي تا مشبہتا نو هغه ال د تعبیر کوي تا وای دا عبارت د تبیلی د لجین المعنی ده څنګه لجین الماء نو لغت د مګوري چې لجین ویل کېږي شاندتا او ما ویل کېږي او بوتا او مطلب باندې بیا نه پوهیږي ها د سینو بونه څه شاندې په شاندې د بونه څنګه شو مطلب دا هغه داوی چې دا اضافت چې کوم دی د مشبہ به راغلی دی چاته دا مشبہ تا الماء کلجین الماء او یا مثلا چې کوم دی زموږ د کتابونو کې راځي چې اضافت د موصوف صفت راغلی وای دا د کبیره دا یرد قطیفتن نه دی کبیره څنګه دی یرد قطیفتن له افریقا او زموږی خبره کوي او لاندې خبرې کوي نو ونسأله ان يفيض علينا من هدايته كالظلال بس نوفا او سوال کو دا الله تعالی نه چې راتویږي په مونږ باندې د هدایت پلنا هدایت د الله تعالی دا چې كالظلال ظلال ویل کېږي فغو ابوتا ها څه فغو ابوتا اوکې الله دې په موږ باندې د هدایت فیضانو کی او هغه هدایت د الله داسې دی لکه په شان د خوږو اوبو څنګه چې په خوږو اوبو کې خوند دی دغه رنګ په هدایت کې څه دی دا خوند دی ها نو دا خو د دې کلام معنی شوه اوس دلته کې په دې کلام کې چې کوم دی د استعارې کړي دي ها دلته کې وایي دا ګلال چې کوم دی د خوږې اوبه د مشابه کړي دي د حوض کوثر سره د مشابهګری د چا سره د حوض کوثر سره نو حوض کوثر مشبہ به او دا زلال چې کوم دی دا مشبہ نو ذکر د مشبہ تر د مشبہ به استعاره بالکنایه کړه بیا تاسو خیالي هغه خوږوالی چې لازم دی د چا سره د حوض کوثر سره هغه خوږوالی چې لازم دی د چا سره د حوض کوثر سره هغه ثابت کړی دی هدایت ته نه پوهېږئ هغه زلال خوږوالی چې وصف لازم د چا دی د حوض وایي احلا څنګه دی د حوض کوثر په باره کې راځي که نه وایي احلا من عسل پیغمبر علیه السلام فرمایي د شاتو نم څه دي خوږې دي د حوض کوثر اوبه ښه نو هغه زلال خوږوالی چې وصف لازم د چا دی
د حوض کوثر دی هغه ثابت کړی دی هدایت ته نو دا ثقیلیه ثقیلیه او دې سره سره بیا مناسب چې کوم دی د اوبو سره هغه راتېدل دي چې ولاړې وي تاکي کنه ها پیدل ورسره څه دي پیدل ورسره دا مناسب دی هغه د کوم دی یو پیزو پیدان کو بیا ورته ثابت کو ويوفقنا دا يوفقنا دا عطف دی په یوفي زبان دی ونسأله ان يوفقنا او سوال کو د الله تعالی لا ان يوفقنا چې موږ له توفیق راکړي للعروج د پار د خطلو الى معارج عنایته هغه پورو د کسب الله تعالی ته چې موږ له توفیق د سره کې د خطلو راکړي د څه د پار هغه پورو د کسب الله تعالی ته چې د الله د کسب پورو ته موږ او کیږو نو دلدګین چې ګندې دا دغه د استعاری دی ښا دا عنایت چې ګندې دا کس الله تعالی د مشابه کړي دی د یو څنګه محل سره تاسو مشابه کړي د سره دنګ محل سره نو دا استعاره بالکنایه وکنا ها بیا دا هغه نه پس چې ګندې وصف لازم دا دنګ محل هغه پوره دی کنه هغه ته معارف څه کړی دي دا معارف چې وصف لازم نشا دی دا مشبه به دا محل هغه ثابت کړی دی چاته عنایت تا دا تقیلیه او بیا پورو سره مناسب دادی چې سړی په دفاته او کیږي کنه نو هغه ته عروض څه کړی دی دا ثابت کړی دی اوسه دا ترشیحیه وان يخصص رسوله محمدا او سوال کو مونږ د الله تعالی نه چې خاص کی رسول صلی الله علیه وسلم دا چې رسول صلی الله علیه وسلم محمد چې دا رسول څوک دی دا محمد صلی الله علیه وسلم دی اشرف البریات او دا محمد صلی الله علیه وسلم اشرف د مخلوقات او بریات نو مراد مخلوقات ها او دې خاص کې به افضل صلوات به افضل رحمتونو باندې مونږ د الله نه سوال کوو چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې افضل د مخلوقات دې په دې الله خاص رحمتونه دا وروري او یواز د لپاره سوال نکوه وآله المنتجبین او د آل د نبی صلی الله علیه وسلم د لپاره المنتجبین چې هغه برګزیده دي دا بزرګانو د لپاره څه کوو منتجب معنا برګزیده ولا فتاوی اردو ولا ولا پوز دونو وای لا پرانه ورغلو بیګار څه اردو ویلا هغه نه ها دومره غلطه ویلا کاخه مال ور پورې څنګه غلا معنی د عربي درځي نه د اردو ریډینګ درځي او یو انګریزي درځي نه پیدا نور موږ الحمدلله ځکه راځو کوم کوم وایو دا عوامو بنسبت باندې علما په اردو خو ویږي ها ځکه چې په اردو کې څومره مشکل الفاظ خو یا د عربی یا د فارسی دي زموږ د دیني کتاب چې دی دا ورکې نو دی بینه پوهېږي وی په اردو لکه دی په الفاظو باندې نه پوهېږي ګرانه ده ها برګوزي دا ټیک راځي نو فارسی لفظ دی کنه برګوزي دا فارسی لفظ دی اوکه نو خاص کی الله تعالی هغه آل د نبی صلی الله علیه وسلم هغه آل د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه بزرگان دي او اصحابه او صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم وای اصحاب چې کوم دی دا جمع د صاحب دا اصحاب دا جمع د صاحب دا لکه اصحاب چې جمع د طاهر دا اصحاب چې جمع د صدا د طاهر او صاحب دا نبی صلی الله علیه وسلم چاته وی وهو من رآه ولو لحظه من الثقلين دا هغه چاته ویل کېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم کتلی وی ولو لحظه اگر که د یو لحظې د پاره وی من الثقلين او دا د جناتو نوم وی او دا پیریا انسانانو نوم وی نه پوهیږئ پیران صحابه څخه
فرشتي ته بهر کې مؤمنان به پدا سے حال کې چې دې ثقلینو ایمان وروړي پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې او ومات علی الایمان او د ایمان په حالت کې څنګه دا وفات شوی نو ملائک چې کوم دي دا اصحاب نشو او هغه چا هم صحابي نه ویل کېږي چې پیغمبر علیه السلام کتلې خو ایمان په نه وی وروړي او یا ایمان وروړي وي د ایمان نه پس کوم دي سوي مرتد شوی هغه هم نه ویل کېږي صحابي نه ویل کېږي ټول صحابه د پیغمبر علیه السلام څنګه وو ها څه بتا دو قول دی پکې ها یو قول لاره چې ټول صحابه د پیغمبر علیه السلام 1,24,000 وی او دا د عام علماء قول دی او ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه قول محقق ذکر کوي وي تحقیقی قول لاره ها چې ټول صحابه 1,14,000 وی څومره 1,14,000 څومره دي دا ټول صحابه دي خو دې خبره باندې او په حجۃ الوداع کې حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 30 صحابه څومره 30 په دې پوهیږئ دا د دغه تبلیغات غوډي درته فهمه هغه چې کلام بیان کینو بګه دا خبره کوي چې په حجۃ الوداع کې وسره 1,30,000 صحابه خاصه ټول 1,30,000 نو تحقیقی کول څه او تر دا وخت پورې بزرګونو صحابه دي لا شهیدان شوي دي کومه به خبره باندې حافظ ابن کثیر وی 40,000 کسانو صحابه او پیغمبر علیه السلام سره حج کړو ها کومه به خبره باندې او وزیر عام علماء ها عام علماء د محققینو په زمره کې نه راځي دا ولیان خو دې کوم محققین نه دي هغه ته عام علماء او مشهورین مقاویتا او تبلیغین چې کوم ټول عام علماء دي محققین پکې نشته وی تحقیق دار چې دا خبره نه برخه وي تاسو چې دا نشي دا خبرې کې دغه کافله کې قران هم نشي تاسو نه من درنه خبرو کې هغه نقصې مقابله نشي کولی ابل اورل می اسپاټ سیټ ته ویلا مله امیر ته مونږ هم لکه رښتیا خبرې تاسو موږ تکلیف ډیر کړی لکه مونږ ویلي چې نوح علیه السلام د ګمځې نیم څو وکاله د کلمې نه په پوتاسو موایي ونور به خدای د تاسو باندې کړی د نور به موږ درو اما څورونه کې مې د ابن جوزی رحمت الله علیه کتاب کتو واغې لیکلي چې نوح علیه السلام په باره کې دوه اقوال دي د نوح علیه السلام ټول عمر څومره دي کې دوه خبرې دي او په دې باندې اتفاق دی چې څلور نیم سوه کاله پس کوم نوح علیه السلام ته نبوت ملو شوی دی عمر څومره څلور نیم سوه کاله هغه ته د نبوت ملو او بیا په دې باندې اتفاق دی چې د طوفان نه پس 3 سوه کاله نوح علیه السلام ژوندی و تاسو پوه شئ نو هغه وایي که چېرته د قرآن د هغه فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما که دا راوایو نو ټول عمر د نوح علیه السلام 9 سوه کاله جوړېږي پوه شئ چې 9 سوه کاله ټول عمر څو په دې کې پاس 4 سوه کاله پس حکومت 3 سوه کاله چې کوم دی هغې نه پس هم څو دعا جاندې نو سیلاب نه پس کافر ونه نو من کې څومره موده پاتې کېږي هغه ته منفي کوي دغه موده د کلمې محنت کړی او کنا د تاریخ والا قول راوالو د نوح علیه السلام عمر چې کوم دی د 3 سوه کاله دی څه پوه شئ د 4 سوه او 3 سوه 8 سوه کاله کې وباسه دا مېز کې تقریبا څومره موده پاتې کېږي نو ما ویل نه تاسو ورپسې ګوتې واري نه ورپسې مونږ واري او الله سبحانه نه ښه دلته کې چې کوم دی یو روژه کې زه راغلی وم یو ختم کې مې بیان کولو ما یو حدیث ویلو ما ته پته نه وه لاندې چې کوم دی دغه ناست و زما یو مولا راغلی و او ښه مولا و
هغه چې کله موږ د بیان نه فارغ شو نو بیا ما سره ملو شو کراچۍ و نو ما ته ویل چې یاره تاسو دا حدیث ویلو خو په دې الفاظو باندې ما نه دی اورېدلی ما ورته یاره ما نه خو پرون دې سړي صاحب اغوستی و دا هلک زمونږ شاګرد دی بنده ما نه پرون صاحب اغوستی او د فضایل قرآن په نوم باندې یو رساله ده په مکتبه شامله کې هغې کې دا حدیث لیکلی و نو ما د هغې نه چې کوم دی راغستی دی او نور والله عالم دا الفاظ صحیح دي نه دي صحیح د هغې ما ته علم نشته نو مې نه دی کتلی او الفاظ صرف بدل دی او معنا په دې حدیث کې چې کوم دی لکه موږ ډېره کتلې ده که نه نو بیا راته هغه خبره کوله چې یاره یو ځل پر ایونټ کې دغه بیان وکړو عبدالرحمن صاحب نو هغه وایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام نو وایي زه زما ډېر شوق دی وایي زه وایي ما ورته چې یاره جي تاسو دا حدیث ویلو چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام کل مولود یولد علی الفطره دا کلمې خو ما ته معلومې دي په حدیث کې شته علی فطرة الاسلام چې په حدیث کې شته اسلام لفظ ورسره شته وایي ما ته وایي چې یاره زه خو د حدیثو دعوا نه شم کولی خو کېدای شي په مشکات کې به ما دې مشکات کې به مشکات والا حدیث ما ته یاد کړي بیا ما ته یې یاره ونه زما غلطي ده او ما ته وایي چې یو راته تا غلطي وښوله او یو راته دغه ښولی مولانا صاحب صاحب ما په اجتماع کې بیان کولو نو ما هغه دغه والا حدیث وایي چې دغه د انسان په زړه کې چې کوم دی د وحي یو لوټړه ده چې کله هغه ټیک شي نو ټول بدن به چې کوم دی ټیک وي چې قرآن چې ټول بدن به نو الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب ما درې ځل ویلو نو هغه وایي مولانا صاحب صاحب ما ته ویل چې یا تا دا درې ځل وویلو نو دا په حدیث کې شته دا درې ځل وایي ما ورته ویل چې یاره دا ما د مولانا عبدالرحمن صاحب نه اورېدلي هغه درې ځل وایي وایي خیر بیا د لاړم ما د مولانا عبدالرحمن صاحب نه تپوس وکړو چې ما باندې خو دغه رنګې مولانا صاحب صاحب اعتراض وکړو چې دا درې ځل په حدیث کې نشته تاسو نه مې ډېر هغوی سره یې کتلي دي ما ته چې والله والا موسی نبی دی دماغ مې کمزوري شو نو چې ما هم مخکې درې ځل ویل هغه اوس یو ځل ویم او د دې نه پس چې هم هغه یو ځل وایي تاسو پوه شئ نو کوشش کوئ ښه چې دا مې دې په ورته ویل چې لږه خبرې ته سوچ کوئ او که نه او نه ده پکار که نه دا نور تبلیغیان ناست نو هغې خپل منځ کې خبرې کولې بیا زه هم ورسره ناست وم نو یو بچې ویل چې یاره دې ځل د مولانا صاحب صاحب په اجتماع کې وایي چې تاسو به د اولیاء او د بزرګانو واقعیت نه بیانوئ ما یاره داسې به نه ویلي ما بل پې تصدیق وکړو نو هم داسې ویلي دي ما ورته ویلي سخت دروغې ویلي دي د اولیاء واقعیت باندې نو څه لیوه دی وینا په دې باندې خلک اعتراض نه ماته خو د خدای په کتابونو اعتراض کوي تاسو چې د حبیب نجار کیسې بیانوئ نو دا پیغمبر و په سوره مؤمن کې الله د رجل مؤمن چې کوم دی هغه کیفیت او دغه د ایمان تذکره کوي پوره مکمل صورت دی کې نو ولې دغه د هغه ولی نو قبل څه کوي په اصحاب کهف باندې چې کوم دی مکمل صورت الله نازل کړی دی د هغې په ایمان باندې او دغه باندې که نه بزرګان یې ورته وویل لقمان علیه السلام چې کوم دی اتفاقا ولی دی پیغمبر نه دی د هغه په نوم باندې مستقل صورت د ولی په نوم خو مستقل صورت دی او دغه رنګې چې کوم دی د عبدالله ابن تعمیر وسما ذات البروج د هغه په نوم باندې چې کوم دی سوره بروج د هغه پوره تذکره ده د ولي تذکره ده بګره بل څه نه په سوره نمل کې د آصف بن برقیه چې کوم دی کرامت الله ذکر کوي نو الله کرامتونه هم ذکر کړي د مریم بیبي چې کوم دی ولیه ده د هغې تذکره قرآن کړې ده سوره مریم د هغې په نوم باندې د دومره اولیو کیسې چې کوم دی الله بیان کړي دي نو تاسو یې ولې نه بیانوئ ما ورته وایم یو خبره درته کوم که دا درته وایي چې د بایزید بستامي کیسې مه بیانوئ د جنید بغدادي مه بیانوئ شیخ عبدالقادر جیلاني مه بیانوئ او خیر دی که زمونږ بیانوئ نو ظالم بچو ته چې خبره کوي چې صاحب دا ویل وجیب راځي بیا خبره که د خدای رسول دی
غلط خبرې مه کوئ یو خبره باندې نو تبلیغانو سره به تعلق ساتئ زه خپله ګوره تبلیغین دومره خبره دي اصلاح به کوئ او که مې یقین وکړه د دین نقشه به رانه ګورې بدله کړي بیا په سمولو هم نه پوهېږئ نو اصحابه المنتخبین او خاص دی کی الله تعالی دا رسول خپل او دا رنگ آل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم المنتخبین سے دا اغی انتخاب شوی دے فکامل سلام باندې بے اکمل تحیات فکامل سلام باندې نو الله دې په پیغمبر علیہ السلام باندې اغا د هدایت کوي او دا راتوی کی او الله تعالی رسیدو توفیق دی اغلم ورکی صحابو لدیم ورکی هم لدیم سکی دا دی راکی تا جمونگا اللہ اغا دا کس پوڑے تا دا پورسو تو پوچھو